او دا چې اوس د سوات په مختلفو ځایونو کې د باران سره سره د واورې ورېدو چې دی هم اطلاعات راځي او دا وختي په منګوره ښار کې واوره ورېږي او ګرد و نوا چې دی هم غرونه سپین شوي دي. د باران دا صورتحال چې دی د دې نه موږ تاسو خبرو یو طرف ته چې کم د غنمو فصل و د هغې دپاره که مسوکړه تېره شوې وه نو باران چې و هغې له ډېر زیات لازمي و. بل خلک چې و هغه زیاتره بیمارو نو باران چې دی هغه ډېر ضروري و. دا وخت د منګورې سوات نه براه راست چې دی دا صورتحال تاسو ته راکوو. زموږ ملګری چې دی اجمل خان و. اجمل خان موسم څنګه دی یاره؟ ډېره زیاته یخني ده، کیدای شي چې مونږ پکې بلاک شو او وجودیه پکې بلاک شي، دومره یخني ده. اجمله زه دا ویپر هم وه دا شیشه پاکه که خیر دی، دا زنګ د کتونکو دپاره د لږه واوره خو وه. اجمل زموږ ملګری، ورسره ډاکټر ذاکر صاحب دی، ورسره مانیروم باچا. ډاکټر صاحب د دې باران سره بیماری هم ختمې شي، ورسره د غنمو فصل چې دی هغې له مفیدون تاسو بالکل بالکل کم سینې چې خرابې وي یا د خلک یخنۍ والی او تبې وي ټوخي ول، نو د باران سره به انشاءالله دغه ټولې مسلې ختمي او د دې سره سره چې نو د علاقې دپاره خصوصا د فصل دپاره د هغې دپاره دا یو ډېر ضروري دغه واوره خو بیا جو تا ته پته ده دا خو بالکل ډېر ښه شی دی او ډېر زبردست د پټو دپاره. نو انشاءالله ټول هر ځای کې څوک یې هغوی ته وایو چې راشئ په سوات کې واورې وګورئ او ډېر زبردست موسم دی او واوره ورېږي او که څوک واوري کتوله راځي نو راتلی شي. مانیروم باچا چونکې د زراعتو سره تعلق ساتي د زمیندارو سره، باچا صاحب دا باران د زرعي ځمکو او د زمیندارو دپاره څونه مفید دی؟ یاره جی الحمدلله د الله پاک لاک لاک شکر دی چې دا باران چې وشو که نه، نو زه یم چې دا باران نه دی خو دا زمونږ د فصلونو دپاره یا خو میوې ورېږي او یا چې دی غله مثلا غنم ورېږي، لکه دا د هغې دپاره ډېر زیات بهترین او مفید دی. الله پاک رحم وکړو په دې خپل مخلوق او ډېر ښکلی باران وشو. الله دې د دې نه پس شین کړي او نور دې الله پاک دې مخلوق ته موږ ټولو ته خیر. مننه جی. بالکل دا واوره تاسو کتی شئ چاپېره د سوات موسم غرونه چې دي هغې بالکل سپین څادر اغوستی دی او ټورست چې کوم دی هغه راتلی شي د ملک ګوټ ګوټ نه. سوات کې دا وختي امن هم دی او ورسره موسم هم ډېر خوشګوار دی او که د واورې د خوندونو اخیستو دپاره تاسو راځئ نو د ملم جبې کالام سره دېخوا چې کوم ځایونه دي د سوات هغې کې هم واورې شوي دي، ورسره ټراوټ میان چې دي هغه هم اویلیبل دی او د سوات ښکلي کاني چې دي هغه هم په مختلفو هوټلو کې چې دي د ټورستو دپاره دغه دي. بل ټرافیک اهلکارو ته هدایت جاري شوی چې څومره ټورست راځي د هغوی سره خصوصي تعاون او دغه رنګې په سوات په ګیټ وی په لنډاکي چیک پوسټ باندې انفارمیشن کم کاونټر چې دی هغه هم د ټورستو لپاره لګېدلی دی. نو بالکل راشئ او د دې واورو نه او د دې ښکلي موسم نه تاسو چې دی خوندونه واخلئ.